بل درته امرونو ما خاموز نه پس الله صمد الله صمد الله صمد دا یو نوم دی کنه الله صمد 101 ځل وایي چیرې به د جیب د پیسو نه خالی کیږي ما پیازمیق کړی مې وار کوي دی کڼو کونتارو ته وخیم تاسو وایي کنه کڼو کونتارو الله صمد وایي د ما خام د موز نرستو 101 ځل خدای پاک دې تاسو له موږ له په دې باندې د عمل توفیق راکړي او د قرآن ترانې دې شي کتل رحمت اوریدل رحمت د کول رحمت وینا اوریدل رحمت نو ته نور د خدای نه څه غواړې خدای دې موږ تاسو له توفیق راکړي ورونو چې دا صورت څوک درې ځله چا ولوسته په دې نیت باندې چې دا الله نازل کړی مال د قرآن شریف خو ما نه دی ویلی نو ژوند مې په دوکاندارۍ کې تېر شو چې درې ځله په دې نیت ووایي چې الله د قرآن شریف د ختم ثواب راکړي ستا په عملنامه کې زما په عملنامه کې الله د قرآن شریف د ختم ثواب لیکي نو دا وایي ځان سره دا د وروڼو له مې ووایي دی خو قرآن نه دی ویلی هسې ګردي خانه په ټکه پټ پچکی سپین راغی خورې رپودین راغی نو بازار یې تنګ کړی لارې تنګ کړې قرآن وله نه ورځي لوی ظالم دی که نه قرآن شریف تقسیم کوي الله غذات ته ان ينزل علیکم تاسو باندې من عذاب نازل کی او الله تاسو باندې څومره لوی رحم کړی دی ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا په میراث سره ورکه ما دا کتاب کتاب چې ما غوره کړی دي مونږه تا امت غوره دی مونږ له را کړی دا کتاب نو مونږه څه چلو کو درې قسمه وګورئ منهم ظالم لنفسي ظالم دی په خپل ځان کم سره مسلمان چې قرآن ولا نور لوی ظالم دی که زیم که تاسو یې که بادشاه دی که رعیت دی لوی ظالم دی چې قرآن ولا نور دی دا یاد ومنهم مقتصد څوک دی ما الفاظ وردی خو معنا نه شین توتی دی نه دی خبر شین توتی دی د معنا نه دی خبر دی مقتصد ښه سړی خو دی مقتصد ته خو راغی که نه ظالم نه بد شي ومنهم سابق بالخیرات چې معنا وردی د مخکېوالی کوي په نیکو کې دی ښه سړی دی نو خدای دې موږ د ظالم د مرتبې نه وساتي او مقتصد او د سابق بالخیرات کې دی الله موږ راولي ښه قرآن دا تقسیم کوي رونو نو تاسو خو ما ته پته مثال د زوړ رباب دی زوړ رباب نه ټنګ نه ودي ښه تاسو دې وخت کیسې یادولی شئ چې شپېتونه اورېدلي یې مثال د زوړ رباب دی تاسو نه ټنګ نه ودي نو ما درته دا قل والله احد ذکر وکړو چې خدای دې غرق نه کړه دا خو وایه که نه دا ځان سره وایه 24 ګنټې مونږ خو ډېرې وظیفې دي په خپله 500 ځله هره ورځ وایم یاره کمال دی داسې کتاب مونږ پرېږدو نو تاسو مې وروڼه یئ ما یاره دې قمقلو ته به زه داسې مسله وکړم چې هغه به د دی شپې او د ورځې دنیا کې او خیرت کې قبر کې قیامت کې به په کار راځي خو ښه ده که نه به دا ځان سره وایي ښه الله دې ټولو توفیق راکړي دا بل صورت قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد دا تفصیل الله صمد دی قل او ای زما حبیبه پنانی سم په مربی د فلق چې تور شپه شي او سپین سبا ته پیدا کی دا خیر چا راوسته الله صمد اغذات دا خیر ورکو من شر ما خلقا د شر دا غنه چې پیدا کړی دي دومره ضرري څیزونه دي الله موږ ساتي ومن شر غاسق پناه غواړو په رب سره د شر د شپې نه اذا وقبه چې تیاره شي ومن شر النفاثات او پناه غواړو په رب سره د شر د نفوسو نفاثاتو نه د لبید ابن عاصم لولو ته اشاره شوه د شر د نفوسو نفاثاتو نه فی العقد چې هغوی دمونه اچوي په غوټو د سحر کې ومن شر حاسد اذا حسد او پناه غواړو په رب سره د شر د حاسد نه په هغه وخت کې چې حسد کوي دې کې فلق مثال د خیر یو ذکر شو او څلور پکې شرونه ذکر شو د دې څه وجه ده دا اخیره زمانه ده شرونه ډېر دي خیر کله کله چېرته دا نن پکې خیر دی چې قرآن ختمونو ته رالی خو مجلس ته رالی دا خیر دی چېرته واده وکړي نو یو ورځ دوه خوشحاله یو هفته نیمه بیا به دې بد حالي دا من څه دي دا خیر یو ذکر کو شرونه ډېر دي اخیره زمانه نه دی کې به شرونه ډېر دي خیر پکې کم دی الله دې موږ ټولو له خیر راکړي
ټول د الله دې منګه تاسو د شر نه وساتي. الله صمد هغه ذات دی چې خیر ورکوي. الله صمد هغه ذات دی تا نه شرونه دفع کوي. نو تا وایه دا صورت ځان سره. نو دا د الله صمد تشریح شوه چې خیر ورکوونکی الله دی، شر دفع کوونکی الله. ته تعلق الله سره پیدا کا، تعلق پیدا کی په کتاب د الله سره. ته دا کتاب وایا الله سره به تعلقي. دا بل صورت اخیری بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس وایا پنانی سم په مربی د ناس. نو اعلی جن په عطف دی. اعوذ برب الناس والجن تربیت کوي د بنی ادمو د پیریانو. نو اعلی دا ټول مخلوق تربیت تو کوي یو الله تربیت کوي. دا کوي ملک الناس بادشاہ د خلقو دی، بادشاہی هغه ورکوي. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. الہ الناس معبود د خلقو دی. نو پاول کې معشوموالی ته اشاره برب الناس، معشوم تربیت ته محتاج وي. ملک الناس کې اشاره ده ځوان ته. او ځوانه ته خو ځوان شوې خو ګورې بغاوت مکو د الله نه باغي کېږه ما. الہ الناس بوډا شوې اخر کې معبود د خلقو دی. نو څه بوډا شوې عبادت خو کوه که مونږ خلک بوډاګان شو بیا هم عبادت نه کوو. الله وایي ګوره معشومانو کې مې تربیت درکړه، چې ځوان مې تربیت مې درکړه، چې بوډا شوې تربیت مې درکړه. الله دې مونږ تاسو له توفیق راکړي چې الله یادو. نو قل هو الله احد به وایي ځان سره که نه بس دا وایي په دې بل نه راځي. تاسو بلونو تنګ کړي دي باندې خو بل نه راځي. دا ځان سره وایي. ومن شر الوسواس پناه غواړو په رب سره د شر د وسوسې اچونکي نه. الخناس واپس کېږي تختي ټرکن دی، یریږي د قرآن نه د بانګ نه د ذکر نه تختي. نو الله تعالی دې مونږه ذکر ته رانږدې کړي. قرآن ذکر دی، مز ذکر دی، اقامت ذکر دی، بانګ ذکر، مدارک لیکلي دا ټول ذکرونو کې راځي. الخناس چې واپس دي د قرآن نه، چې قرآن شروع کې استاد جماعت کې دیتے سپلای واخلي تختی. هلکه ته شیطان مرګره خو نه بني ادمي مسلمان ولې تختی. الذي هغه خناس یوسوس چې وسوسې چي فی صدور الناس په سینو د خلکو کې وسوسې چي قسمه قسم خیالات ورته راولي. وسوسې دا وسوسې چې دوه قسمه دي من الجنة د جنونه والناس د بني ادمونه. جنم وسوسه شي شیطان وسوسې تاسو وایي وسوسه ته پرې سره دا اوسګار دي ملایان دي اوسګار دی بل کار نشته مونږ ته لګیای. دا وسوسې درته غورځي. والناس بني ادم وسوسه غورځي. د بني ادم وسوسه قرآن کې راغله اتمه سپاره کې یوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا لتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون. بني ادم وسوسه شي، شیطان وسوسه شي. الله دې موږ د دواړو وسوسو نه وساتي. نو قرآن د بسم الله نه شروع شو په سین د والناس باندې ودرېسه. د دې معنا دا ده هو کاف للهدایه. بس دا کافی د دنیا لا عقیده لا اعمال لا معاملات لا رعیت لا حکومت لا ټولو لا کافی دی. والله دې مونږه تاسو قرآن ته رانږدې کړي او ستاسو دا ماشومان د الله قرآن خوان کړي. دا لوی دی خدای قرآن سره بلد کړي. الله تعالی دې کې یو مینه پیدا کړي. خدای دې زمونږه ستاسو تقصیرات معاف کړي. د دې درې واړو صورتونو مطلب سره وته تعلق الله سره پیدا کا. مطلب څه دی؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. دا کلمه ډیره وایا، دا دومره ډیره وایا کنه. لا اله الا الله کې علما پوهیږي خبر د الله نه ذکر کیږي. دا